علیکم دوستانو راووتو دسترخوان بنیری ما د موسم ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات شغیب را سره نو دا زم ډېر مزیدار دی دا لاره یو سیټ په بل سیټ کې ونې دي شغیب را سره نو مې یو شارټ غونډې کې ولاګ بس تاسو لپاره تیار کړو دوستانو کله چې په بونیر کې پسرلی راشي او دا پانی چې دی نو دا وشي د دې نه بعد بیا په دې باندې ګرمۍ موسم راشي چې کله د ګرمۍ په موسم کې بیا داسې موسم جوړ شي دا نن چې کم جوړ شوی دی نری نری ساس کې پکې وریږي الحمدلله او ترېشلې پکې چې نو هم وشوې غنم خلکو ریبلې دي موسم ډېر زبردست خلکو چې نو بیا پټوله چې نو سره ورکړي دي دا تاسو لیدئ شئ پټوله چې نو دوباره سره نیولې دي فصل لپاره خدای خیر هغه په تاسو په شاته په نظر راځي دا چې دینو کله چې کله شروع شي هغه نه بعد خلک چې دینو بیا د پوسټ حالت ولري دا به څه وایي موسم ډېر زبردست دی یو شارټ په بلاک دی باران وریږي او موږ چې کوم ځای کې روان یو ډېر ښایسته دی سپېدې ونې دي دا ښکلا دا روټ چینج کومه دا کیمرا ته په بیک کومه زه ډېر مزه کې یم ماشاءالله بس دوستانو کیمرا بیک شوه دا تاسو لیدئ شئ د دې لارې نه دواړو سیټو ته چې ونې دي دې سیټ ته پکې چې تماکو دی شوی دی تماکو چې دی ګلونه هم کړي دي دا بالکل تاسو لیدئ شئ ماشاءالله د دې پکې ځاله یو جدا مزه ده دا هغه لار ده په کومه لار چې مونږ رالو یو سیټ ډبل سیټ ته ښکلې ونې دي زبردست او دا موسم ډېر یخ دی ښکلی موسم دی هواګانې جلیږي سپیشل های های ماشاءالله دا زمونږ بونیر دی ښه دوستانو دا زمونږ بونیر دی او دا طرف چې کوم طرف ته اوس زه را روان یم دا په کومه لار چې مونږ روان یو دې ته به ګودر د ګودر خوړ به دې ته وي هغې ګودر خوړ طرف چې مونږ روان یو اوس موسم نن ډېر زبردست دی د ګودر خوړ به دې طرف ته وي هغې ګودر طرف ته چې نن اوس مونږ روخ کړی دی او هغې طرف ته روان یو بالکل دوستانو ماشاءالله موسم تاسو لیدئ شئ ډېر زبردست موسم دی ډېر وایي که نه چې یارانه د بونیري اسانه نه ده یارانه د بونیري اسانه نه ده هر څوک لګي په دې پیر بابا له غواړي که نه هغه شعر دی نو بس دوستانو ډېر ښایسته موسم و ما ویلي ستاسو سره چې نو شارټ کلپ ته د ایریا چې لږ شریک کوم دا ایریا مو ډېر مزداره ډېر زبردست ایریا ده ډېر ښایسته علاقه ده موسم دی او دا غي موسم په تناسب باندې که تاسو د غیر چاپیره دی بوټو ته وګورئ نو ماشاءالله ډېر ښایسته بوټي دي نو دا وخت ولاړ دي د هغې سره دې یو سیټ ډبل سیټ دي دې سیټ تماکو ولاړ دی دا سیټ غنم چې دي هغه ریبلي شوي دي دا وخت موږ په کومه ایریا باندې ولاړ یو دې ایریا ته د ګودر خوړ به دې ځای ته وي او دې ځای ته څاروي به چې دي نو موږ دې خوړ ته به دې لامبلو نه راوسته هغې خوړ ته دې تاسو بوزم دا پکې وینئ دا پکې د تماکو سره چې دی نو وږي کرل دي د تماکو سره یو دوه درې څلور دانې او هغه چې دی نو هغه شوي دي دا دي وږي پکې چې دی نو شوي دي وړه غونډه لار ده پکې خو هغه کومه غټه لار چې پکې و سپیشل لار هغه لار پکې چې دی نو ختمه شوې ده ونې دي پکې او دغه پکې شوي دي د خوړه پورې به تلل لږ مشکل خو بیا هم ستاسو دپاره به چې دی نو زه هغې خوړ طرف ته چې دی نو لاړ شم که تاسو ته چې دی هغه خوړ صرف دوره وښیم چې دا د ګودر خوړ به یې دې ځای ته وي د ګودر خوړ او دلته به چې دی نو مونږ راتلو څاروي به چې دی نو مونږ لامبلو ته راوستل دا بالکل دوستانو زه روان یم خو نن موسم هم ډېر زیات تیزه سیلی چلیږي د هغې تیزې سیلی د تیزې هوا طوفان په وجه باندې چې دی نو تلل په دې ځای کې چې دی نو هغه لږ ګران دي او بل دلته چې دی نو هغه ونې بوټي دومره زیات شوي دي چې کته پکې خوړ ته چې دی نو کوزېدل دا لږ مشکل دي خو بیا هم الحمدلله
ستاسو لپاره چې نن موږ راورسېدو دا هغه خوړ دی کوم چې به د ګودر په نوم باندې یادېدل او دلته به ځینې خلک راتل. ماشاءالله دې سیټ ته پکې ځینې خلک لګیا دی تماکو دې وباړي. موسم هم ډېر زبردست دی. ولې راوستل اوس له بده مرغه هغه د څاروو هغه سیستم هم په کلاره کې د موبایلو زیات تر ختم کړی دی. بل خلک چې دی هغه د څاروو نه په کلاره اوښتی دی. بس دوستانو غوښتله مې دا چې ستاسو سره د ښکلاګانې چې دي دا شریکې کړم. دا ډېره ښایسته علاقه وه، ډېره ښایسته ایریا وه. اوس هم ډېره ښایسته ایریا ده، خو دلته چې دی نو اوس چې دی دا ونې بوټي ډېر زیات شوي دي. هغه لار پکې چې دی نو ورکه شوې ده. بله پکې چې دی نو لار ډېره ښکلې شوې ده، خو دې بله پکې چې دی لار ورکه شوې. زه په ونو بوټو په منځ کې روان یم. طوفان ډېر زیات دی او د سیلۍ چې نو ډېره زیاته تیزه چلیږي. دغه پته پکې نه لګي، د څانګې یا د ونې د راغورځېدو پته پکې نه لګي. نو شغیب دوستانو د بنګ بوټی دی، د بنګ دې ته ویلی شي بنګ. او مخکې به خلکو څه خبره کوله وي متل به یې کوه د بنګ په هکله باندې. خو دا چې دی نو دا هغه بنګ نه دي کوم چې د نشې په طور باندې استعمالېږي. دا هغه بنګ دي بنګ دا پکې دوستانو کیکر دی. او دا چې دی نو دا ډېر زیات سورګي که دا وخت تاسو وګورئ دې ته ډېر ماشاءالله ډېر زبردست. بس دوستانو واپسي مو وکړه د هغې ځای نه. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ځای چې دی نو ډېر زیات سیلۍ او طوفان هم دی، سیلۍ هم ده او د دغه پته لګي نه. نو ما وی چې واپسي وکړو د دې ځای نه بل ایریا ته به لاړ شو، بل طرف په چې نو ستاسو ته د کیمرې په سترګه باندې وښیو. ځای ما زموږ سره اوسئ انشاءالله. دا بکاڼه ده دوستانو، دې ته ویلی شي بکاڼه. د دې ګاډۍ په تیارېدو باندې چې دی نو ډېره زیاته خواړې کېږي دوستانو. دې تاسو وګورئ دا بوس دی، د پاسه پې چې دی نو خټه چې دی نو کړې ده، خو د دې دا سر چې دی دا ډېر په مشکله باندې تیارېږي، ډېره زیاته په ګرانه باندې چې دی نو دا تیاري. دا چې دی نو ډګي یا کټونه ورته ګیر چاپېره ودرېږي دا په ډګو باندې شوې ده. دا اوس چې تاسو کومه مخامخ یې او بوسو ته اچي او خلک چې دی نو د پاسه پې ګرځي هغه ومنډي بره چې کله هغې ته ورسي نو بیا چې دی نو دا سر ورله چې دی نو دغسې په خټه باندې چې دی نو لیو کړي. چکر را لګاو دغسې مخامخ تاسو لیدی شئ پیشو لګیا د اوبه څکي دوستانو. های های دا پکې لا بله مزه ها د ولاګ کیسه جوړه شوه. اوسکه اله لاړه ځه ویل کوله. خو دلته پکې چې دی نو پیشو مې ولیده، دا پکې چې دی نو دوستانو د مانځه لپاره چې دی نو ځای جوړ کړی دی او دا هغه ټیوبویل دی. خو دا پیپ چې دی نو دا دغه کړی و کولاو کړی و د تماکو یې چې دی نو اوبه کول باران نو اوس چې دی نو د تماکو د غنم چې دا اوبه کول. اوس چې دی نو موسم ښه شو، د دې نه بعد چې دی نو دا به اوس برابر شي او دا پیپ په چې دی نو اوس سیټ کړي. ماشاءالله ماشاءالله لوکیشن یې تاسو لیدی شئ، ډېره ښایسته لوکیشن دی دا وخت نن سپیشلی نن چې کوم موسم دی ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی. او دا چې دی نن هم تماکو ته چې دی نو د دې نه اوبه سټارټ کړي. دا تماکو چې دی دا په دې باندې اوبه کړي. شغیب شاته دی لوکیشن ته تاسو وګورئ، شغیب مې ودرولی دی خو لوکیشن هم ډېر مزیدار دی. دا چې کله باران وشي که نه دوستانو بیا پکې موسم ګورئ همداسې ښه لوکیشن هم بیا داسې مزیداري. نه تصویر ولې تصویر دله وباسمه ودرېږه ها دې بله وګوره. دا ایریا ډېره مزیداره ده په دې ټایم کې. الله سیلۍ راله تصویر دله خراب کړو. اوس تصویر لږ تور به راځي خو ښه. بس دوستانو مونږ په روانه کې تصویران هم ایستو او هغه ویډیو هم مو کوله. نو هغې طرف ته که تاسو وګورئ د تماکو د پاسه دا موسم هم ډېر زبردست دی. او دې سیټ ته دا چې دی نو بس په پټو کې تماکو ولاړ دی. شغیب را سره روان دی. شغیبه نن دې ښه انجای وکړه که نه؟ یاره والله نننې کم نری باران چې او د هغې کومه ښکلا چې ده ته ما وویم راځه چې وځو چکر له ده ما باران دی نو هغه باران غومونه شو خو ماشاءالله هغه موسم ډېر زبردست و. ډېره ښایسته ده دا وینئ بس ډېر نن علاقه ډېره زیاته ښایسته ښکارېده.
یو خبره ته پر کومه دا استاد ډیره زیاته خواري کی دی په دې یوټیوب کې سبسکرایب کې صحیح ده او تاسو ته به خسته ویډیوګانې چې کومې دي هغه تاسو ان شاء الله راوړي او ډېر خسته دی په بونیر کې خاص کر په بونیر کې دی په هر جمعه او په هر خالی باندې د خسته ویډیو جوړي خسته ځایونو ته ځي نو زما تاسو ټول ته خواسته چې دا پیج چې کوم دی دا ځان سره لایک او فالو کړئ ډېره مننه شیخ ډېره مننه بس دوستانو ما ته نو ویلې ګورې خان په خپل باندې چې دین هغه د خوارې ته وکاته چې د لګیا د خواري کی نن چې کوم د خواري ولې نو په دې وجه باندې تاسو چې دین درخواست وکړو چې مهرباني وکړئ او د درا چینل چې سبسکرایب کړئ کومه به خېل نيز دونه خبره اساسي وو خدا طرف کې کنه کې خو ما غره لګي چې ټیک ټاک اور کوم استاد په یوټیوب لینک پر راکې کته به ورکړم بالکل دا چې دینو دا شغبه د ګاډي د دیدار په خلکو باندې بيخي د نږدونه وکړو دا ما د خلکو ته وګوري په دې غاړه باندې دینو ډېر زمونږ په دې کلیو کې ګرځو موږ له دوه خپل نه راکې د دینه خاص کر مسافر چې کوي دي هغه ته ډېر ساخلي ډېر فائدہ ته اخلي او هغه ډېر خوشحالي کې دي ویډیو سره بس دوستانو څنګه چې ماته ستو وې دا چې دینو د ډګي کې دي دا چې کله بوس زیات شي بیا چې کله بیا د سړي بوس زیات شي دا غي د پر بیا د چلو کې چې دوه غاړې تی بیا وکي لکه دا اوس یو غټه غاړه شوې ده او یو تینو وړه شوې ده ترشل شوې ده او بوس لا دغه سپراتی دی او کله چې بوس داسې پراتی نو اوریدي مې دي چې په دې باندې ک 2-3 ورځې باران اوريږم نو ردی بیا سفرواني او چې کله دا ته واړه ویړه کنه دي بیا دین بیا د لمدیږي ویخته د دې چې دینو هغه باران رسی او بیا چې دینو دا خرابېږي او چې کله داسې پراتی نو دا چې دینو بیا هیڅ نه کیږي